گئی حکومت تے پروردگار د دې کور د میردین جماعت کی خدای دې هلاک کی خدای دې داسې نظام په پاکستان راولي لکه په کابل کې د مولانا عمر نظام چې راغلی و تاسو وکړو چا پرې خو هغه امریکا ان شاء الله د هلاکت په پلیټ فارم ولاړه ده نن امریکایان لګیا دي په زرګونو مسلمانېږي دا درته پته ده په زرګونو مسلمانېږي چې هو دا خو معامله بله ده سوچ ولا خدای راولي نن د امریکای غرور الله په کابل کې مات کو زه په جیل کې وم حکومت برا پسې کوششونه کول چې روزه ما بل والله کې دروزه نیومم والے اریپور جیل له برا پسې گورنر ټلیفون کولو چې روزه ما بل نوزم نه د مولا سړي د بار نه په جیل کې عزت ډیری ته پوښوي پرونه چې الله پاک څوره دې ساتلې دې الله باغا او جیل تبوزی چې کوم دین ولګو د برابرسي هغه به جیل تبوزی که خدای ته منظوري تاسو پوښوي نو دې وزن عزیزانو د زړه تعلق خدای سره پیدا کړئ وخت ډیر لنډ دی او وخت ډیر کم دی دا الله قهر بالکل په سر ولاړ دی کلک کې به در باندې تیار شي او اوس بنویني او د تیښتې لار بم نه تبا کېږئ دا د غټانم ووري او دا د غریبانم ووري په 250 کاله کې د پاکستان د حکمران طبقه انجام تاسو ولیدو او مشرف دم په دې نه غاویره کیږي کم خدای چې تر ضیاءالله او تر بوټو تر نواز شریف او بېنظیر پورې ټول د ملک نه در په در خاورې په سر کولی شو هغه خدای تام کولی شي درد پیدا کا په زړه کې او د خدای یره پیدا کا او د صحیح اسلام نفاس په دې ملک کې راولا کینی بیا به تم جاړې او اس به پلاس نه درځي عزیزانو نن د مسلمان زندگی وګوره دو قسمه خلق دي یو غریبان دي او یو شاهان د شاهانو ژوند وګوره دا الله نه څومره لري 24 घंटे داغي ژوند چې ده ا د الله نه بغاوت ده داغي ژوند د الله نه بغاوت ده د خزو ژوند د الله نه بغاوت ده د زامنو ژوند د الله نه بغاوت ده د کور ماحول ټول چې ده ا د الله نه بغاوت ده اکم دم توب او کنجر توب ده چې په ملک کې سر اوچت کی او اول خلو ورته مسلمان واځه کړي اول یو دم توب راوته کیبل نیټ ورک دې کسب بلا ده قسم په خدای دې چې وګو تګوم په کور کې ولګول نهارو ټلویزیون خو عام شی دی هغه چې چابړې خرڅي هغه دله کرم ټلویزیونی چابړې چې ګرځي ا د دبلدین زوی کرم ټلویزیون کله کله ماته وي یو سړی دی چپړاسي دی 2.5 تنخواه هغه ورځ ماته وي چې په ټي وي کې خو داسې وي تا کار ټي وي شته څه لا ما غسته ده مر په سو ده غسته ده په 11,000 رنگین ټي وي
بس یو ناشوړه تخلی تراله خو هغه ته مې وویل او تاسو ته په منبر نشم ویلی. ټلویزیون خو عام شی دی، بزرګانو کار دي، بزرګانو کار، ملیانو کار دي، خو عام شی دی. او په ټلویزیون څه شي؟ تاسو د اخبارونو کې د منځ دا پاڼه وګورئ، که خدای دوی هلاک کی چې هلاک شي. د ذلیل بچیانو د ډمو فوټوان ټول ملک ته شایع کولو څه ضرورت دی؟ دا ویښته به یې داسې اچولي، خوله به یې جینګه کړي او په غاښونو به یې ریګمال مګړی او هلکان به ټوله ورځ دغه کنجرې ګوري. اخو عام شی دی. اوس هغه وخت به ته په ځان راولي چې ښځې به په کور کې هم په زوره نور نه ګرځي چې د پړو اواز یې پردی سړی د دیوال نه بار وانه اوري. اوس دا خبرې چا ته کوي؟ خدای پیژندلی یې الله در باندې فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مهین. د یهودو کار در سره شوی دی، د یهودو کار. په یهودو به هره ورځ نوی نوی عذاب نازلېدو. نن به چې کوم عذاب راغی خوند به لا د خولې نه تلی نه و، سبا به پې بل عذاب راغی، بل به چې راغی بل ورځ به پې بل عذاب راغی. د یهودو عذاب. نن دا کوکا کولې او پیپسیانې چې دي مونږ ته خو اوس پته ولګېده چې دا د یهودو کپنۍ دي، او په ټول پاکستان کې نن د کوکا کولا او پیپسي څه پوزیشن دی. د دې تمام حاصلات اربونه روپے یهودو ته ځي او یهود په بیا فلسطینیان وجني. یعنی دا داسې ذلیل ملک دی، داسې ذلیل ملک چې تر اوسه پورې شربت قدر نشي جوړولی. هغه هم په ښځو یهودیان اچوي او د هغوی نه یې راوړي او په خپل ملک یې دغه کوي. شربت قدر. پرون یو هلک راغی، نمبرې مې کمې دي په کالج کې، داخله راته نه ملګي. دا کالجونه د خدای د صفای هستی نه میټاو، د صفای هستی نه. په دې 250 کاله کې دې کالجونو یو کوکا کولا جوړولو والا پیدا نکو، یو سیکل جوړولو والا پیدا نکو. نمبرې کمی دي کالج کې سائنس کې داخله، تک په سائنس څه پوهېږي؟ د کچنۍ بچیا په ساینس خو هغه خلک پوهېږي چې نن هم د مور مړونه دي چې هغه امریکنیان دي. په ساینس خو هغوی پوهېږي چې راځي او در کې ګوتې وایي. ستا په وطن کې راځي او د قرآن حاملین او د قرآن عمل کوونکي درته وجني. په ساینس خو هغوی پوهېږي. نن ستا په ملک سال دی، تا سره نور څه شی نشته، د الله قهر او د غریبو احواله. خو چې ورځ تېرېږي بجلي ګرانه شو، دومره ګرانه شو، پټرول دومره ګران شو، سوی ګیس دومره ګران شو. پروردگارم هلاک که چې هلاک شي، ورمیګونه مات شه چې مات شي. غریب سړی به پکې لاندې هم نه کېني. نو غریب سړی به په کور کې چېرته پکې لاندې هم نه کېني. غریب سړی به چېرته د جوارو روټۍ هم په سوی ګیس نه پخوي. رشقه چې وګورئ دې ځای نه ډبګرۍ پورې 50 روپۍ دي. ولې؟ په پټرول ګران شو که اور اور 2 جی पेट्रोल और 10 वही गरीबों पे कोई असर नहीं पड़ेगा. 2 रुपए 50 पैसे 50 रुपए 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 50 रु
غریبوں پہ اثر نہیں پڑے گا. دا غریب بچیا دا شاہانو بنگلے مفت, سوئی گیس مفت, بجلی مفت, موٹر مفت, نوکران مفت, چاکران مفت, لگواران مفت, دا شاہانو عرشہ مفت او غریب باندې بجلی ګرانه شوه, بجلی ګرانه او دلته راله صاحب کچا بغلام لا کوله میټرې تیرو وستې پستنو یو لګولي. خیر په کوم ملک چې د ظلم دا حالي او د زیاتی دا حالي, هغه ملک به ښه ورځ وګوري, هغه ملک به خدای پرېږدي. د یو معتبر او فرعون اورمیګ به درته مات کړی خیم, د یو فرعون او اورمیګ چا چې دروغ ویلی دي په دې ملک کې, الله په اسمان کې تیکه کړي دي, الله په تخته دار خېجولی دي, الله خریلی ریګمال کړي د وطن نه ورک کړي دي. یو انجام به درته خیم. نن غریب سره د یو پکی لاندې د ناستې جرأت هم نشي کولی. چپړاسیان بیا چې دی الیکشن کوي وای دومره چپړاسیانو باسئ د ملک په خزانه بوج دی, او د چپړاسي 2000 روپۍ تنخواه او 2800 روپۍ په بل راشي, نو دی به څه کوي؟ دا به څه کوي؟ بیا وباسئ د نوکرانو هم دا غریبانو باسئ. د چا چې لکونه روپۍ آمدن دی یو د نوکرۍ وباسه, 2 لکه چپړاسیان پې مه وباسه. دا که نه ده؟ عزیزانو انتها ده د هر ظلم او د هر زیاتی. بیا پاکستانی قوم چونکه ظالم دی, خدای نه باغی دی, الله پاک بچره ورته خورز نخي چر مړی وګوره او ودونه وګوره, د الله نه د بغاوت. بل ورځ د یو شیعه د لور واده شوی, هغه شیعه کروڑپتی دی, کروڑپتی عرب پتی دی. په وینځلو جامو کې بورکا ور په سر کړه او شنی چین جنج لور نکړي او جنکای ور سره کړه او جنج سره کړه چې دا بوزي دي کنه. شیعه ولی الک وای د بیبي فاطمه داسې نکاح شوی, نن د خپل خزو ته مو ګوري او ځان ته مو ګوري. هغه ور دی اوراغه وای میری تید آیا ہوئے کیا کرا مل کیا کرنے پہلے جہیز نینگا تید آیا ہوئے مل میں کیا کرا, کوئی پیسے دے کے اس دور سے جوڑے موڑے لوا یہ شرط میں پدا سینہ ہوا لو چونے والو بس اچھا ٹوپ کو منڈے تو دی دلتا اسو گو دغه لور د خدای پاک په تختص مرداره کا جهیز نینگا مور وی جهیز نشته دا زړی پسکای چې مونږ ساتلی دي په کورونو کې دا زړی چې څومره ډمې دي زما مخ کې خور مازیګر تیریږي کنه زړم داسې کوي داسې روانه نه زړی تاسو به خورت بجلی ګرانه نه چوڑه در باندې 15,000 روپۍ چټا کوي تاسو د دې قابل دار څخه خدای کم قوم ته چې خدای په قهر شي
کما تکونون یعمر علیکم، څنګه چې ستا عمل دی داسې به در باندې حکومت راځي. دا زمونږ د اعمالو سزا ده چې الله مونږ لرا کوي. کنن مونږ په سچا تورې راواغستې او د جهاد اعلان مو کړو، زما په خدای قسم دی چې د بدر غوندې لکونه او زرګونه ملایکې درته د اسمان نه راشي. څه چې کېږي مونږ سره دا زمونږ د عمل نتیجه ده، دا زمونږ د عمل نتیجه ده. نو عزیزانو پاتې د زړه د خوږېدو څوک نه دي. اول په دې ټول ملک کې وګوره داسې سړی وښایه چې سړی ورشي او روحاني تسکین ورته وشي. هر چاته چې ورشي ګڼکپ دی. نو خبره دادا عزیزانو چې د خدای په دې قرآن عمل وکړي، د خپل کور نه شروع وکړي. او کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. او چې بیا دې چا خبره نه منله پلاس نیسا، چې پلاس نه په جبه وایا، چې په جبه نه قطع تعلق ورسره وکړه. زه د چا مړي ته لاړ نشم خو زما مړي ته به نه راځي کنه، نو نه دې راځي کنه. یو مړی شو واقف آرامي غوندې مړو، نو ما ته سوال جواب کړو زه لا نه ړم. نو زوی ما ته وایي ته خو رانغئ، موږ هم بیا ستا مړي ته نه راځو. مال خدای دې مه راوله که ته زما مړي ته راغی والله چې په دوزخ کېږي زما مړی. دا د سور بچو چې کوم جنازې ته لاړ شي مړی خدای نه بخي. دی خو ګورئ مړی چې خخیږي هغه ځای کې به بېدینه سړی نه پرېږدي. ولې مسلمان چې خخیږي په هغه رحمت ورېږي، او چې کافر او بېدینه ولاړي رحمت نه ورېږي. زما په دې خبرو پوهېږئ کټه سرو رحمت نه ورېږي. بیا نو دا بېدینه چې کومې جنازې ته لاړ شي باغه مړي رحمت بن شي. او زما خپل عقیده من لمبوي خلقا من خخوي خلقا، من لمبوي خلقا من خخوي خلقا، ما پډیران سپوتو غرزوي خلقا من لمبوي خلقا. بجدګر مولا چې مرشي په ډیرانې وغورځوئ چې سپي وخوري. د سپو خېټه به الله ما ته جنت جوړ کړي. کوي که کولی شي که نشي کولی؟ د سپو خېټه او د بېدونو ولاړه زما په قبر، زما جنت قبر به ما د پاره دوزخ جوړ شي. اوس خلک دې ته خوشحالېږي پلانې چې مړو یاره داسې ډېر خلک چې زیدن. اوس په اسلام کې دا شته چې ډېر خلک جنازې ته راوغواړه؟ دا شته. ویکره اعلام المیت فی الاسواق والمحلات، د مړي اعلان پر لوډ سپیکر باندې په بازارونو او په محلو کې دا حرام دي. دومره خلک به خبر کی چې یو کوته وکني او بس وروایي دلته برا پوسی په بالا مانای کې دا بار ټول اولیاء چې ناشتي یو ضروري اړان وړل پلان اچ اعلان سو کې هغه خلک غاخونه هم نشتا مردار دی پلانو ټیمه جنازه ده چټونه چاپ کړی دی کلو والا چټونه
یو ارام توب نه دی د ملک او د قوم چې بجلیګر مولای بیان که حکومت آرامی دی نو د عوام د کوم حلالیان دي دا کنه. واخر دعوانا